سلورم سپارہ دویم رکو سورہ آل عمران 11 نمبر رکو. سلورم سپارہ دویم رکو سورہ آل عمران 11 نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ نہ ویریگے حق تقاتہ سنگ چدن دیر حق تے ولا تموتن تاسو ممرے الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کے چتاسو مسلمانے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا اللہ رسے مضبوط ہونے سے ولا تفرقوا خپل میس کے مت تقسیمے گئے. واذکروا یاد کے نعمت اللہ اللہ نعمتنا علیکم چپتا سوئی کڑی اذ کنتم ہر اغوح چتاسوئی اعداء دشمنان فالف بین قلوبکم پس محبت واچول د پزړونو د تاسو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د په فضل سره خپل ورونو شانته وګرځیدئ. وکنتم علی شفا حفرة من النار او حال دا دی چې تاسو وای د دوزخ اور په کناره فانقذکم منها الله لدین تاسو بچ کړئ. کذالک یبین الله دک شان الله بیانوي لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تهتدون لپاره دی چې تاسو هدایت والشئ. ولتکم منکم امة پکار دی چې وي په تاسو کې یو ګیرو یدعون الی الخیر چې د خیر بلنه کوي ویامرون بالمعروف او حکم کوي د ښېګړې وینهون عن المنکر او له بدو نه منع کول کوي. واولئک هم المفلحون دک خلق مراد تورسد. ولا تکونوا تاسو مه کېږئ کالذین په شان دغه خلکو تفرقوا چې خپل منځ کې تقسیم شو فرقو کې واختلفوا اختلاف وکړه من بعد وروسته ما هغه څه جاءهم البینات چې دوی خواته روښانه نښې راغې. واولئک لهم عذاب عظیم او دوی دپاره لوی عذاب دی. یوم تبید وجوه په هغه ورځ چې څه مخونه سپین وي وتسود وجوه او څه مخونه تور وي. فاما الذین بہرحال آغا خلق اسودت وجوههم چاچ مخون تور شل اکفرتم آیتاسو کفر وکړه بعد ایمانکم رسد ایمان فذوقوا العذاب وسکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د تاسو کفر. واما الذین بہرحال آغا خلق ابیضت وجوههم چاچ مخون سپین وګرځېدل ففی رحمت الله دا به د الله په رحمت کې هم فیها خالدون دی به همیشه همیشه اوسي. تلک آیات الله دا د الله آیاتونه نتلوها علیک بالحق چې مونږ تلاوت کو پتا باندې په حق سره. وما الله یرید ظلما للعالمین الله جهان والو باندې ظلم نه فرمایي. ولله ما فی السماوات وما فی الارض الله دا پاره دې چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکو کې دي. وإلی الله ترجع الامور او ټول کارونه الله طرف ته ګرځېږي.